بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو اتم نمبر درس دی. ان شاء الله مونږ بنن په د جملې په دوه کم قسمونه ویلو په هغه کې به مزید خبرې کوو. جمله چې دا مرکب مفید ته جمله مو وی کلام هم ورته وی. نو مونږ ته جمله واغسته. دا جمله بیا دوه قسمه ده، یو ته جمله خبریه وی، یو ته جمله انشائیه وی. انشائیه هم پرېښه او د جمله خبریه هم واغسته. دا جمله خبریه بیا دوه قسمه ده، یو ته جمله اسمیه خبریه وی، یو ته جمله فعلیه خبریه وی. جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه. اوس پته دا جمله اسمیه خبریه مونږ واغسته پرون سبق کې. د جمله اسمیه خبریه بیا دوه جزونه دي، دوه حصې دي. اولی حصې ته مبتدا او مسند الیه وی، او دویمه حصه چې کومه ده هغې ته خبر او مسند وی. دا د جمله اسمیه خبریه حصې وي. او نن به انشاءالله د جمله فعلیه خبریه دوه حصې وایو. اولی حصې ته فعل او مسند وی، او دویمه حصې ته فاعل او مسند الیه وی. نو نن مونږ انشاءالله د جمله فعلیه اول تعریف کو چې جمله فعلیه وی ستا. نو د جمله فعلیه تعریف: جمله فعلیه داسې جملې ته وایي، جمله فعلیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه فعل وي، او دویمه حصه فاعل وي. جمله فعلیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه فعل وي او دویمه حصه فاعل وي. جمله فعلیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه فعل وي او دویمه حصه فاعل وي. نو دغه جملې ته جمله فعلیه وایي. لکه مثلا ګورئ دلته کې، لکه علمه، دا علمه فعل دی، دا فعل دی، او زیدون دا د دې لپاره فاعل دی. ټیک شوه. او سمع بکرون، سمع فعل دی او دا بکرون د دې فاعل دی. ټیک شوه جی. په دې دواړو جملو کې هر یوه جمله، په دې دواړو جملو کې په علمه زیدون کې او په سمع بکرون کې هر یوه جمله فعلیه ده. علمه زیدون هم جمله فعلیه ده او سمع بکرون هم جمله فعلیه ده. او د جمله فعلیه اولې حصې ته فعل او مسند الیه وایي. دا چې کوم علمه دی که نه، ګوره علمه زیدون، نو ګورئ دا اوله حصه ده او دا زیدون دویمه حصه ده. نو تا ته اوس وایي د جمله فعلیه اولې حصې ته مسند وایي. دا اوله حصه چې کوم فعل دی دته مسند وایي، مسند ورته وایي. او دویمه حصې ته، اولې حصې ته فعل، د جمله فعلیه اولې حصې ته فعل او مسند وایي. نو ګورئ دا اول فعل ورته وایو چې مشهور دی فعل، او دویم نوم یې مسند هم دی. او دویمه حصې ته فاعل، دا زیدون فاعل هم دی. فاعل معنا دا کار کوونکی، کار کولو والا. فاعل چاته وایي؟ کار کولو والا ته وایي. او مسند الیه هم ورته وایي، فاعل هم ورته وایي، مسند الیه هم ورته وایي. نو ګورئ جی، موږ سره نن د جمله فعلیه تعریف هم زده کو. جمله فعلیه داسې جملې ته وایي چې اولې حصه فعل وي او دویمه حصه فاعل وي. ګورئ جی، دا علمه زیدون، ګوره دا اوله حصه فعل دی او دویمه حصه فاعل دی. دې ته جمله فعلیه ولې وایي؟ جمله فعلیه ورته ځکه وایي چې د دې جملې ابتدا یعنی شروع کیږي، ابتدا یې د فعل نه کیږي، ځکه ورته جمله فعلیه وایي. ابتدا یې د فعل نه کیږي ځکه ورته جمله فعلیه وایي. او ګورئ جی، زیدون قائم، ګوره دلته د دې جملې ابتدا د اسم نه شوې ده، اسم، او دا دې خوا ورسره هم اسم دی. نو دې جملې چې د اسم نه ابتدا وشي هغې ته جمله اسمیه وایي. چې کله یو جمله د اسم نه شروع شي هغې جملې ته جمله اسمیه وایي، او کله چې جمله د فعل نه شروع شي هغې ته جمله فعلیه وایي. جمله اسمیه او جمله فعلیه مو پېژنده. چې د اسم نه شروع شي هغې ته جمله اسمیه وایي، چې د فعل نه شروع شي هغې ته جمله فعلیه وایي. نو ګورئ مونږ د جمله فعلیه تعریف اول زده کو. د جمله فعلیه داسې جملې ته وایي چې اولې حصې فعل وي او دویمه حصې فاعل وي. لکه علمه زیدون او سمع بکرون، دا دوه مثالونه یې راکړه. په دې دواړو جملو کې هر یوه جمله فعلیه خبریه ده. او د جمله فعلیه اولې حصې ته فعل او دویمه حصې ته مسند، اولې حصې ته فعل هم وایي او مسند هم وایي. دا اوله حصه چې ده دا علمه، دا دې ته فعل هم وایي او مسند هم ورته وایي. او دویمه حصې ته فاعل او مسند الیه وایي. دویمه حصې دا فاعل هم دی او مسند الیه هم دی. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.